اللہ تعالی وئی چې دا طلاق طریقہ کار څنګه دی مرتان. قرآن وی الطلاق مرتان، طلاق دو ځله دی. تا سره دو چانسونه دي. ښځه تا نکاح کړه، وخت یې تېرېده، ګډوډ راغلو، نصیحت به ورته وکړي، نشوه پویه ته جدا به شي، نشوه پویه لږه لږه به وټپوي، په دې باندې نشوه پویه یوه مرحله تېره شوه. دا د طلاق اوله مرحله ده. دا دې چې نه وي کړي عمره پورې بله مرحله ته اختیار نه لري. دویمه مرحله دا ده چې ښځې ته به ووایي چې وروره یو سړی دی په پلارګنۍ کې وګوره، یا به پلار ته ووایي چې یو سړی وګوره ښځې سره دې زما وخت نه تېرېږي، ما له خو دې یو تربور را کړی، ته به هم یو سړی وګورئ. دا دوه کسان دا به ځان سره خپله کسان راغونډ کی بني او د دواړو خبره به واري. دا اوس دویمه مرحله ده. په دې مرحلې کې به ښځه او خاوند پوی کی که چېرې ښځې او د خاوند په منځ کې اصلاح وشوه، ښځه په سمجھ کېدلو په سمجاوېدلو پویه شوه، سړی په سمجاوېدلو پوه شو، دا به منځ کې کاغذ ولیکي چې د ښځې کومې غلطیانې دي یا به په ګوته کړي چې نن نه پس به ښځې ته دا کارونه نه کوي، په دې خاوند خفه کېږي. خاوند ته به وایي چې نن نه پس به ته دا کارونه نه کوي، په دې موبایل ډېر غږېږي یا مثال ټیک ټاکونه د شپې ګوري، دا به نه کوي. نو د دوی په منځ کې معاهده وشوه، جوړ شو. دویمه مرحله کامیابه شوه، بس دریمې ته اړو خبرې ضرورت نه. که دا مرحله ناکامه شوه نو بیا به ګوري چې ګرم څوک دی. که ښځه ګرمه وه خلع ته به یې رضا کړي، ورته وبهیې چې ګلونو ته دا عهد، دا دکانداري، دا کاروبار ستا د لاسه لګیا دی، تباه کېږي. لہذا تاله چې کمې پیسې خاوند درکړي دا به ته خپل مهر به دې خاوند ته واپس کړي او خپل کور ته به لاړه شي، تاله به طلاق میلاویږي، خو طلاق به تا ته په پیسو میلاویږي چې کم څه دې وړي دي هغه به واپس کړي. دې ته ویلی کېږي خلع. دا لږه رستو ذکر کوم، دا په دې ځای باندې پرېږده. اوس دا دویمه مرحله ناکامه شوه، خلع پرېږده، پیسو ورکول لین دین دا پرېږده. دویمه مرحله ناکامه شوه، نو اوس به عدالت داسې کار وکړي چې د دوی په منځ کې کله صلح نه کېده نو د طلاق بندوبست به داسې کوي چې د دوی په منځ کې گفت و شنید وشي او دواړه ګرم دي او دواړه سره کې نه جوړیږي او هیڅ قسم داسې صورتحال نشته چې خلع ته خبره لاړه شي. اوس به عدالت پریکړه وکړي، دا پنچایت، دا مشران، دا ملکانان، دا کورنۍ چې دوه غونډې دي دا به پریکړه وکړي چې هلکه دا سره کې جوړیږي، بالکل نه. نو څه وکړو؟ یاره جي بس داسې چل کوو چې دې له دې طلاق ورکړی شي. لکه څنګه چې د نکاح په وخت کې خلک راغونډو، باقاعده خبرې کېدې څومره سونه به وکړي، و ورته وایي چې 5 تولې به کوي، بل ورته وایي چې نه جي که نه 5 تولې ډېره زیاته ده، نن سبا ګرانه ده، خبرې کېدې په 1 تولې ودرېدل، دومره جامې به وکړي، بیا په هغې خبرې روانې وې په دومره جوړو ودرېدل. جرګه کېده که نه؟ داسې به دې ځای کې ښځه او د خاوند دواړه فریقین به کیني، خبرې به کوي چې کله نه وشوه دا ټوله جرګه به وایي چې موږ په دې متفق یو چې بس د دوی په منځ کې دې طلاق وشي. دا ټوله جرګه به اختیار ورکي او ښځه به هم اجازت ورکي چې او بس زه دنه خلاصېدل غواړم. اوس به سړی ورته ووایي چې بس زما د طرفه طلاق ده، بس یې یو ځل ویل. او الله تعالی په دې ځای کې فرمایلي دي چې فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. الله تعالی وایي چې دا ښځې باندې به ته قطعا نه لګوي او په دې خاوند به قطعا نه لګوي چې نو زه یې تاله نه در کوم. دې کې به اوس خاندانونه نه انوال کېږي. لہذا الطلاق مرتان، کچری دی سړی دا ښځه طلاق کړه او ټولې جرګې اجازت ورکړه چې طلاق یې کړه، ښځې م اجازت ورکړه، ښځه طلاق شوه. نو اوس دې وخت نه ونیسه تر 3 میاشتو پورې دا ښځه او خاوند ټولو نه زیات حقدار انداز وي جوړي. دا ښځه او دا خاوند په منځ کې به لار نه بندوي که دوی بیا سره کې راضي شول په اوله ورځ، په دویمه ورځ، په دریمه ورځ، میاشت 2 میاشتې پس تر 3 میاشتو پورې دوی خپلو منځو کې راضي شو، د هېچ چا کار نشته، دوباره به نکاح وکړي. څه شی به وکړي؟ او که 3 میاشتې پې تېرې شوې، 3 میاشتو نه پس خپلو منځو کې جوړ شو، بیا به هم د دوی لار نه بندوي، دوی به نکاح وکړي.
نو الطلاق مرتان یو مره تیر شو څه شی شو یو طلاق تیر شو دوباره نکاح وشو سره کی جوړ شو یا درو میاشتو کې دننه جوړ شو یا درو میاشتو نه بعد جوړ شو بیا یې کور آباد شو یو طلاق خو یې اچولی دی که دوباره بیا کړپ راغی بیا به درې مرحلې تېرېږي نصیحت خپلو منځو کې روغه مه خړول نه وشوه دواړو فریقینو طرف نه به کسان مقرر شي هغوی به روغه وکړي نه وشوه هغوی هم اجازت ورکړه ښځې هم اجازت وکړه بیا طلاق وشه څو طلاقه تېر شو اوس الله تعالی فرمایي د دوی لار به بیا نه بندوي که په اوله ورځې تر درو میاشتو پورې جوړ شو بیا د نکاح وکړي درې میاشتې پس سره کې سرونه یې وخوږېدل ودې لا بل ځای کې نه دی شوی بیا د نکاح وکړي دوه مرحلې تېرې شوې اوس دوباره چې نکاح وشه بیا ګډوډ پیدا شي بیا به درې مرحلې پکې تېرېږي دا درې مرحلو کې بیا جوړ نه شول طلاق وشه طلاق څو ځله څو ځله هغه تېر شوی دی که دغه ځای سره دوه ځله طلاق تېر شه که بس درېیم ځل طلاق نشته اوس دا ښځه او خاوند خپل منځ کې نکاح نشي کولی که دا اوس رضا شي ډېر پښمان وي خو چې دوه ځله د دوی په منځ کې دا معامله تېره شوه درېیم ځله سوال نه پیدا کېږي دا ښځه او خاوند عمري قدیمي سره کې جدا شو او یو چانس شته حتی تنکح زوجا غیره دا ښځه لاړه بل ځای واده وکړه پوه شوه چې د سره خو مې بیا واده کېږي نه او د خدای شان دی چې دا ښځه یا بد اخلاقه وه یا څه چل و یا په یو خره واوښته هغ طرف نه هم طلاق راوړ څه شی وکړه شپږو میاشتو کال ځکه چې نکاح به کوي څه شی به کوي دا بل سره به نکاح کوي دا یې نه دي ویلي چې یوه شپه دې غوطه غوط وکړي او بیا دې بیا راځي خپل خاوند ته دا غوطه غوط ملایانو جوړ کړی دا غوطه غوط دا بالکل په قرآن کې نشته دا بالکل په حدیث کې نشته دا بالکل دروغ ځان نه جوړ کړي شوي دا د ښځو بې عزتي ده دا انسلټ دی حتی تنکح او نکاح وایي دې ته چې هغه عمر دپاره شوي عمر دپاره نکاح وشه اوس قدرتي اکس طرف نه دا ښځه را طلاقه شوه نو اوس دا بیا نکاح کوی شي خو چې څو پورې بل ځای ته نه ده واده نو دوه ځله دا کروهي کیدی شي په دې کې هیڅ قسم ته خبره نشته بیا خپلو منځو کې نکاح کولی شي دا به په درس کې ډېر ښه سمجاو شي چېرته درس او چېرته تقریر کې فرق وي په خبره پوه شوې درې سټیپونه دي هر طلاق دپاره او که چېرې یو سړي ښځې سره جګړه شوه او دی ورته وایي چې طلاق یې طلاق یې طلاق یې 1 کروڑ ځلې طلاق وایي دا طلاق اختیار د سره نشته لکه څنګه چې د نکاح اختیار د سره نه و چې ټوله جرګه ناسته نه وي خلق راضي نه وي ښځې ولا او نه وي کړی دی نشي نکاح تړلی همدارنګې به په طلاق کې دواړه فریقه راضي وي ښځه به ورته ووایي چې او راکه گواهان به ناست وي دا دوې مرحلې به مخکې تېرې وي بیا به ښځه طلاقېږي داسې اسانه نه دی چې دا کور به یو سړي به تاله لور درکړې وي هغه به 20 کاله ساتلی وي او تا به د هغې عزت تار تار کړی وي او ته به سبا څه چل دی یاره دوکاندار له تلی وم هغه سره یاره غصه راغله او ښځې له مې طلاق واچول نو غصه تاله درغلی طلاق ښځې له څنګه اچوی کېږي ځان له طلاق ورکړي ولې ښځې خو د جګړه نه ده کړې یاره ښځه به اوس ملا سره څملوم بل چا سره ته ور سره څمله ګناه خو تا کړې ده قرآن کې د یوه ګناه په بله هلکه په دې مسئلې پوه شوې دا یاد وساتئ د طلاق چې کومه مسله په دې امت کې مشهوره ده 100% د قرآن نه خلاف ده څه شی ده 100% د قرآن سوچه ویلي دي چې ښځه سړی لکه څنګه په خپل اختیار نکاح کولی نشي چې د دواړو اجازت نه وي دقسې طلاق نشي اچولی چې د دواړو اجازت نه وي دا عهد شویم په دواړو باندې دی دا عهد به ماتیږي هم د دواړو په اختیار باندې دا کورونو کې چې کومې جګړې کېږي او سړي د کلاشینکو په شان د خولې نه طلاقونه وباسي په دې معمولیانو له ورځئ او مه چاته وایه چې ښځه طلاقه ده خوښه مو ده وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه